دغه فضیلت بیانېږي. یو سړی دی، حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي، ابي امامه روایت دی چې یو سړی جنت ته داخل شي، خو دا د جنت په دروازه لیکلي وي که نه چې د صدقې یو په لاسه انسان تعالی بدل ورکوي، چې یوه روپۍ خرڅ کړې 10 روپۍ بدل یې درکوي. خو چې قرض وکړې که نه یو په اتیا یې هغه درکوي الله پاک بدل. یعنې د حدیث مفهوم دا دی چې کوم سړی چاته قرضه ورکړي د قرضې ډېر ثواب دی په صدقه نه. په نورې روایت کښې دا خبره راغلې ده چې تو ته په ذهن کې دیرې چې دی وجه څه ده، علت یې څه دی، سبب یې څه دی د قرضې ورکولو دغه اجر. نو یې چې وجه یې دا ده چې زه چې صدقه کوم که نه چاته مو صدقه ورکړه، مونږ خو چا مطالبه نه وه کړې، خو خپله صدقه کوو ثواب ګټه. چې څوک قرضه غواړي د قرضه واخیستونکی انتهایي مجبور وي، مجبورې نه قرضه غوښته شي. یو انسان سوچ وکړه چې مجبور یم چې زه مطلب وصول کوه، مطلب ګرده کوه، په چار دادو چې زه قرضه وخورم، نو چې د دره محتاج تو یو ضرورت پیرا کا، دا حاجت پیرا کا، دا پریشانی دې لرې کړله، الله جل شانه یو فاتحه تو ته د اجر ورکوي او بدل ورکوي. ځکه چې تو هیڅ د ضرورتمند حاجات وچلوه، هغې ضرورت یې پوره کړه. میش په مشرق کې ویس تر دې حده پوره د بې اعتبارۍ د بد اعتمادۍ راغلی دی چې څوک چاته قرضه ورکول ته تیار نه دی، چې زر کې بیا پرې کوي نه. او کې داسې ډېر خلک وي چې هغه ډېر بدپورې وي. خوش پیغمبر فرمایي مطل الغنی ظلم، چې یو سړی دی تو قرضه دو پې دی بیا نن سبا درته کوي، قرضه دې نه پرې کوي. نبی علیه السلام فرمایي چې دا ډېر لوی ظلم دی، دا چې قرضه دو در باندې بیا پردی حق ادا کړه، مرګ هېڅ پاته نه لګي. که ته مړ شې د پردی حق په تو باندې ایښی وي، یا تو مغفرت شي که نه دی شي، ته په دا پردي حق کې تو مؤاخذه شته که نه دی شته، دا خو ډېره غټه خبره ده. پردی حق خو شهید ته هم معاف نه دی. دې وجې نه ایشی معاشرې د جوړولو دپاره مسلمان د مسلمانو لوس نسی، مسلمان د مسلمان ته اجا ورکوي. په ټول تړلې بس د الله رب العزت تو د انسان بدشایي نیمګړې دو کمزوري دو. واخ نو واخ که چیرې چا تقاضا درخه وکړه د قرضې، تو واستوه بیا ته دا سوچ ما پې کوه چې دا څرنګه ادا کوي، بلکې ته سوچ د الله په ذات وکړه چې زوروره ذاته دغې پرې کولو ده ته توفیق ورکوي، تولیار ورته جوړوي. دا سوچ ما پې کوه چې سړی غریب دی، بیمور یې دی، په کور شي 100,000 روپۍ مې ورکړې، دوی ثابوت څرنګه موتر پرې کوي. جرأت خو دې کوه که چې یاره مطلب تو په ځنو وړو، خو ډېره ښه خبره ده. که ده مطالبه وکړه بیا دې پرتام که دا ډېره لویه د اجر خبره ده. دا انسانونه خپله میشتو سپله جوړې څه دي چې دا بیا قرضه نه پرې کوي، نه غریب سړی دی بیا وایي کیمه روکوي، بیا دا شیطاني وسویس دا ته د الله دپاره بیا کوي نه، چې الله دپاره قدمینه کښېږدی بیا د الله پاک شي سرخلو کوي، پاک شو د خلوصوي، پاک شو د الله ملتاړ کوي، پاک شو د الله وبوسي. امیش د توز دپاره آیډل ماډل نمونه رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړي روایات دي. دا خپل چې کوم هم پله جوړ دی، کومې پالیسۍ دا شیطاني کېدلی شي، دا پالیسي کې دا فسادي کېدلی شي، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم یې پالیسۍ نه موافق کېدلی شي، نه ته ورنږدې ورسېدلی شي. لهذا چې رسول الله کیم ویشته قدمینه ایښتي یارو میشتوس اپنووي. خوش آمدو. که چېرې نن مجبور سړی میشتوس نه مطالبه وکړه، بیا دا سوچ نه پې کوي چې قرضه غواړي، عموما مجبور سړی غریب سړی چې خپل ماسي وي توړه قرضې غواړي او خپله عیاشۍ کوي، د خوانده کې وخلي. نو میشتو بیا د الله په ذات نظر کې چې الله پاکه دغه ته محتاج وګرځوي. الله دا میشتو